امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي د یو زنانې د یو ښځې لور بیده سوه، نو یې مزدور ته وویل چې ورسه لرګي راوړه چې اور بل کړم. نو د ضرورت دپاره څه سامان راوړه. نو دغه مزدور ووتی د باندې، نو په دروازه کې یو کس ورته ولاړ و، ورته ویې ویل چې د دې زنانې څه شي بیده سو؟ ورته ویې ویل چې د دې زنانې دا زما مالکه ده، د دې لور بیده سو، نو اوس د ولادت دپاره چې کوم شي ته ضرورت ته نو هغه سامان راوړم. دې کس و دې مزدور ته وویل چې دغه نجلۍ به غټه سي، الله به ډېر ښایست ورکړي، ډېر ښه حسن به ورکړي، او دا به د 100 نفرو سره زنا کوي. د زنا وروسته به دا د خپل د مزدور سره نکاح کوي. واده به د چا سره کوي؟ د خپل د مزدور سره. نو دې مزدور دا سوچ ووی چې دا خو چې دا غټیږي، بیا د 100 نفرو سره زنا کوي او بیا به د خپل مزدور سره نکاح کوي، نو مزدور خو زه یم. نو واپس رالی، چاړه یې راواخسته، نو هغه تازه سي نجلۍ بیده سوې وه، د هغې په نس کې دا چاړه ور ووهله او نس یې ورچرې کړی. دا مزدور وتښتېدی. دا مور یې راولاړه سوه، دغه نجلۍ باندې علاج وکړئ، دوایي یې وکړه او دا جوړه سوه. الله دې نجلۍ ته ډېر ښایست ورکړی و، دا غټه سوه او د دریابو کنارې کې ځای جوړ کړی و چې هر څوک به راتلی د دې سره به زنا کوله. نو دغه مزدور چې کله په اول سر کې وتښتېدی، نو هلته تجارت یې شروع کړئ، کاروبار یې شروع کړئ، الله ډېره دنیا ورکړه. واپس رالی، نو چې کله د دریابو کنارې ته رالی، چې کله یې دغه زنانه یې ولیدله، دا ښځه یې ولیده، ډېره ښایسته ده او زناکاره ده. نو یو بوډۍ ته یې وویل چې مال و دولت زه ډېر لرم، خو واده مې نه ده کړی، نو زما دا خواهش ده چې زه د دغه زنانې سره واده وکړم. نو ته دغه طریقه را جوړه کړه. دې بوډۍ ښځې کوشش وکړئ، نو د دوی دوو په مابینځ کې دا نکاح ته سره نږدې وکړو او په مابینځ کې نکاح ور وتړله. نو کله چې نکاح یې وتړله، نو داسې کیسې کوي، ګپه کوي. اخر کې دې ښځې ورته وویل چې ته څوک یې، د کومې خوا څخه راغلی یې؟ دې سړي ورته وویل وایي زه اصل د دې زه یم، د دې علاقې یم، خو زه د یو چا سره اوسېدلم، زما یو مالکه وه، دغه لور بیده سوه، نو بیا یو چا راته وویل، یو کس راته وویل چې دغه نجلۍ چې غټه سي د 100 نفرو سره به زنا کوي او بیا به مزدور ته په نکاح کېږي. نو زه راولاړ سوم، د هغه نجلۍ په نس کې مې چاړه ور ووهله، نس مې ورچرې کړی، زه وتښتېدم. نو دغه زنانې چې ده واده ورسره کړی ده، دې زنانې ورته وویل هغه خو زه یم، نس یې ورښکاره کوي چې چیرلی و، وایي دا خو زه ولم. دې مزدور ورته وویل کوم چې دا اوس خاوند ده، وایي هغه سړي ما ته 2 خبرې کړې وې. یوه دا خبره راته کړې وه چې د 100 نفرو سره به زنا کوي، او بل دا خبره راته کړې وه چې مرګ به د عنکبوت څخه وي، مرګ به د جولاګۍ څخه وي. نو دې ښځې ورته وویل زنا مې ډېره کړې ده، شمار یې نه ده راته معلوم، خو زه هغه نجلۍ یم. د ده ډېره خوښ هم وه او ډېر ښایست الله ورکړی و او زنا یې هم پرېښوله. نو ده سره الله مال هم ورکړی و، مال ورسره و. نو راولاړ سو، د شیشو بنګله یې ورته جوړه کړه. بس په دې شیشه بنګله کې دا اوسېدله او ورته ویل د باندې مه راوځه، داسې نیز ته بهر راوځې
د عنکبوت تی اخري او تمړه سي. نو دا په دا شیشه کې اوسېدل یو وخت کې دا شیشه خانه کې یو عنکبوت و دا جال جوړوي. نو دا ورله ورته ویې کتل وایي هغه ته زما په مرګ پسې راغلی؟ نو چمپل یې راواخیستی هغه جولاګۍ یې هغه عنکبوت یې په ووهی مړ یې کړي. کله چې هغه په چمپل هغه یې رازغوار کوي ویې وهی نو دې خپله پښه ورباندې کښېښوله، پښه یې لوڅه وه. نو د نوک او د ګوتې په مابینځ کې ټک ورکوي. دا زار د نوک او د ګوتې په مابینځ کې ولاړو. نو دا ګوتې علاج کوي نه جوړېده، بیا ګوته کاټه کړه، بیا پښه ځن کاټه کړه، اخر کې مرګ له دې وسو. نو الله جل جلاله فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. په هر ځای کې چې تاسې اوسئ نو تاسې به ونیسئ دا مرګ، د مرګ څخه به خلاص نه سئ. مرګ به تاسې ونیسئ که څوم تاسې په مضبوطو قلاګانو کې یاست، که څوم تاسو په غټو غټو او په مضبوطو بنګلو کې یاست بیا به هم تاسو ته مرګ راځي. نو حافظ ابن کثیر د دې آیات لاندې دا عبرتناکه واقعه لیکلې ده او په روایت د ابن جریر او د ابن ابي حاتم او د مجاهد څخه لیکل شوې ده. یعنی دا کیسه د امام مجاهد رحمت الله علیه څخه لیکل شوې ده، حافظ ابن کثیر لیکلې ده.